نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار طلب جمان در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د جنازه متعلق بیان شروع کړو صلاة الجنازه د منځ د جنازه که الله رب العزت مونږ او تاسو لا جون را نصیب کو نو دا جمعه به هم ان شاء الله سلورم جمعه د صلات الجنازه د منځ د جنازه د ترتیب بیان وکاو تیر شوی جمعه المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته د جنازه د نیت بیان کړو نیت کې چې څومره باس مباحثه او خبرې وي امید ته اکثر بیان کړي خو ذهن کې یو خبره یاد ساتئ چې جنازه کې د جنازه د منځ درې سنت دي انسان چې کله د جنازه منځ ته ودرېږي نو لاولنې چې کله دې نیت وتړي او دې په صلات په منځ کې داخل شي نو پہلا بده د الله حمد او ثنا ادا کوي دا مسنون دی بعض علماء وتا مسنون ویل او بعض ورته مستحب ویل دي دویم نمبر زمون په خوک پیغمبر په محمد صلی الله علیه وسلم به درود شریف ادا کو دریم نمبر د دې مړي د پاره مونږ چې د کوم مړي د میت جنازه کوو د پاره پکې دعا د الله نه غواړو ځکه دا جرګه چې څومره راجمع ده دا د میت په باره د مغفرت راجمع ده خو ذهن کې و خبره یاد ساتئ
مونږ او تاسو چې کله د جنازې مونځ ته لاړ شو صفونه جوړ کو ودرېږو نو مونږ او تاسو دا ډیر زیات زور لګوو چې په مخ کې صف کې ودرېږو ځان د مړي وارثانو ته ښکاره کو چې ګوره زه راغلی یم خو ځان په دې مونږ او تاسو ځان په دې مسله باندې پوه کو د عام څومره منځونه دي ما سوا د جنازې د منځ نه نور چې څومره منځونه دي په هغې کې په مخ کې صف کې ودرېدل زیات ثواب لري چې هر یو منځ دی فرضي منځ دی واجبي منځ دی استسقا منځ دی دې کې په مخ کې صف کې ځان حاضرول دا زیات ثواب لري او د جنازې په شاتني صف کې ودرېدل دا زیات ثواب لري نو دې کې د انسان داسې معاشره کې مونږ ډېر کتلی دي څوک په وخت باندې رالل او مخکې صف کې ودرېږي د جنازې په منځ کې یا هر یو منځ کې یو سړی دا لیټ رالو او دې مخکې صف ته زور کوي چې یاره د میت ورثه مو وګوري نو دې به هغه معمول د زندګۍ روان دی هغه اخلاص پکې نشته مونږ چې میت جنازې له ځو نو مونږ تاسو سوچ په دی چې په دې جرګه کې شامل شو او د دې میت دپاره دعا وغواړو نو د میت د دعا د غوښتلو دپاره د هغې دا اصول دی چې پهله مونږ او تاسو په منځ کې داخل شو نو پهله مونږ او تاسو د الله حمد ادا کو ثنا نو تاسو ته تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما ووې د نیت متعلق مې درته بیان وکړو چې جنازه کې ګوره سرود تکبیرات دي دا فرض دي نور الفاظ ویل دعا غوښتل دا سنت دی او بعض علما وایي مستحب دی دا دعاګانې ویل لکه څنګه تاسو ته ما مخکې د مونځ د ترتیب ذکر کړی چې سورت فاتحه مونږ وایو تشهود وایو نو دا په منځ کې واجب دي دا هغې خپل دغه ما تاسو ته تفصیلي بیان کړی ترتیب د منځ د صلات د جنازې د منځ ترتیب چې مونږ تاسو الله اکبر وکړو اولنی تکبیر کې به مونږ تاسو غوږونه ته لاس وړو غوږونو ته لاس وړل دا لازم دی تکبیر کول الله اکبر دا فرض دی نو دې د جنازې د منځ تکبیر تحریمه وایي چې انسان یو پیرا دا تکبیر تحریمه وکړو نیت یې وتړلو نو په دې باندې خالص سوچ د میت رالو د هغې دپاره دعا باطل د دنیا پرستې خبرې د دنیا پرستې سوچونه باطل سوچونه دا ټول به میټاو کې او الله ته به متوجه شي
پتا باندې بیا خبرې کول چې مثال که تا خبرې وکړې یا دې د قبلې نه مخ واړوو روح ورته موږ وایو نو دغه شانتې د ستا مونځ ماتېږي نو موږ تاسو تکبیر تحریم وکړو الله اکبر هم ویل دا فرض دی د هغې نه پس موږ تاسو که ستاسو سوچې په اسکولونو کې موږ ته استادانو د اسلامیاتو والا ټیچرانو دا الفاظ زده کړي ډېرو ملګرو یارانو دوستانو دغه د جنازې هغه ترتیب د اسکولونو دی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك دا ثنا ده دا د دې مونځ په دې بعضو کتابونو کې هم داسې لیکلي دي د دې مونځ ورکوټه کتاب راځي نو په هغې کې هم د دې مونځ ترتیبونه خاص د دې مونځ د دې او د اخترونو او د جنازې ترتیب د مونځ یې پکې لیکلی نو وجل ثناؤک لفظ یې پکې اضافي شامل کړی دا د جنازې عمل دی ځکه مونږ تاسو چې وویل په شروع کې تاسو ته ما ویل چې کله مونږ په جنازې په اولني تکبیر کې په منځ کې داخل شو نو د تکبیر نه پس د اولني تکبیر نه پس په مونږه ثنا وایو نو ثنا زمونږ ستاسو د منځ دا ده تر لا اله غیرک پورې دې ته وایي په عربۍ په هغه کې ثنا د الله تعریف بیانول د الله بړایي بیانول دا د الله بړایي ده سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك دا لوی معنی لري دا یو لفظ ډېرې غټې معنی لري خو تاسو ته ما د منځ ترتیب را شروع کړی دی که چېرې معنو له ځینو بیا په کالونو هم نه ختمیږي نو بعضې وخت کې مونږ او تاسو دا فیسبوک مولیان چې کم دی مونږ او تاسو ګمراه کوي بلکې ما په خپله اورېدلی دي دا وجل ثناؤک لفظ وی دا پکې نشته د سبحانک اللهم نواله تر لا اله غیرک پورې منځ دی نو وی دا الفاظ دی نور ما سوا الفاظ د نشته اصل کې تاسو ته ما په شروع کې ووی چې وجل ثناؤک دا د الله بړایي نور هم زیاته شوه نو دا مستحب عمل لی اصل کې تکبیرات فرض دي څلور تکبیرات د جنازې دا فرض دي او باقی دعاګانې غوښتل د الله ثنا ویل د الفاظ کم تعین دي دا الفاظ ویل نو ثنا تعین ده کچره یو سړی وجل ثناؤک په منځ په د جنازې په دغه کې پیله ووایي نو منځ ورسره خرابوالی نه راځي د الله بړایي ورسره زیاتېږي ثواب او درجه اوچتېږي څه کراهت پکې نشته ها خو بعضې علماو لیکلي دي وای دا سبحانك اللهم نواله تر لا اله غیرک پورې ثنا پکې نشته وجل ثناؤک دغه الفاظ اعتبار کړی
دا د دې دپاره بهر کړی دی چې علما زمونږ ستاسو دپاره اسانتیا راولي په موږ تاسو بوج نه راولي چې یاره که یو سړي ته دا الفاظ نه زده کېږي نو خیر دی د سبحانک اللهم نه واله د دغې نه ما سوا تر لا اله غیرک پورې دې مونځ ووې دا ثنا یې وویله نو وی سیده که یو سړی سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا اله غیرک داسې ووې هم سیده مونږ او تاسو معاشره کې په ابتدای د پرامري اسکولونو کې مونږ د داسې زده کړی الحمدلله په دې ورکوټو کتابونو کې هم دا شته خو که چېرې یو سړی وایي چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وجل ثناؤك لپس پکې نه ویما هم څه کراهت نشته هم ټیک دی ځکه دا مستحب عمل دی چې د الله ثنا ادا شي نو د هغې نه پس خلق چې کوم دی د دویم تکبیر به د دې نه پس وشي الله اکبر دې کې غوږونه ته لاس نشته وړل نامه باندې به امام صاحب هم نامه تړلې لاسونه به یې تړلي او مقتدي به هم تړلي د نوم د پاسه به لاسونه تړلي او دا تکبیر وی دا دویم تکبیر دی دا فرش که یو سړی په میت د مخامخ ودرېده یک تنها دی او دې د جنازې د مونځ نیت پې وکړو الفاظ هم نوي څلور تکبیرات وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر او سلام واړه وسلام د دم جنازه وشوه هېڅ هم ونه ویل دا څلور تکبیرات یې ووې هم جنازه وشوه خو بهتره دا ده چې موږ د مړي د دغه دپاره راجمع شوي یو چې د مړي دپاره د الله نه دعاګانې وغواړو خو تاسو ته ما یو څلور جمعې وړاندې ویلي وو چې ګورئ دا مونږ د ځان دپاره هم دعا غواړو په هغې د تمام مثالونه او په هغې د تمام واقعات بیان کړي وو نو د دویم تکبیر نه پس امام صاحب په اوچت اواز باندې الله اکبر وایي او مقتدي په پټ باندې ځان سره الله اکبر وایي نو د هغې نه پس درود شریف ویلی ځکه تاسو ته ما ووې د ثنا نه پس درود شریف ویلی نو علماو لیکلی دي د جنازې درود شریف موږ ته په علماو د کتابونو اوړو کې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى دا الفاظ مختلف الفاظ سره ذکر کړی دي خدا درود شریف ته که یو سړی وایي چې زه بل درود شریف ویم صلی الله علی النبي الام وعلى آله وسلم تسلیما که یو سړی دا درود شریف وي که یو سړی صلی الله علیه وسلم دا درود شریف وي که یو سړی د مونځ درود شریف چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد کيو سړي دا درود شریف وي د درود شریف تعین نشتا چې په جنازه کې به خاص امدا درود شریف وي بل بنوي چې کوم درود شریف ستا مرزي وي هغه وایا خو مستحب اوس پکې خپل خبر لرا شو خو مستحب او مسنون درود شریف دا د منځ دی چې کوم موږ تاسو په منځ کې وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ډېر کتابونو دا لیکل دي وای بهتر دا چې دا پکې ویلې شي الفاظ پکې زیات دي او د منځ دی نو دا درود شریف چې مونږ او تاسو وی یا کچاله نو ورزي الاول بنو ورزي الحمدلله موږ ټول مسلمانانو د مون درود شریف ته آسان ده نو چې مونږ او تاسو دا وی د هغه نه پس امام په اوچت आवाज باندې الله اکبر وکي وګونه بلاسونو تنوړي او مقتدی بزان سره ازله کې الله اکبر کوي ګوره یو خبره ز بار کوم الله اکبر تکبیر چې مقتدی بم کوي او امام به کوي مقتدی بزان په امام پس نه اٹیچ کوي چې زه نه کوم امام وکړو ګوره دا په دوړو پرز ده تکبیرات سلور چې کوم د جنازې دا فرض دي نو مختدم تکبیر وکو امامم وکو د دین پس تعین دعا ده د دې مړي د پاره موږ تاسو یو تعین دعا ده کچری یو سړی و چې زدا دعا نه ویم بل دعا ویم کتابونو ذکر کړی دا غلطه بیان ویم خو ما تاسو ته په شروع کې وې د دین د دریم تکبیر نه پس دا دعا ویلې اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييت منا فاحيي على الاسلام ومن توفيت منا فتوفه على الايمان دا په احادیثو کې ذکر دی نو دا مسنون دعا ده که یو سړی دا دعا نه ورځي نو بس لکه د دې مړي د پاره په پښتو الفاظو کې دعا ویلې شي خو بهتره دا چې دا موږ او تاسو د عربی الفاظ دا موږ او تاسو زده کوو نو کو شروع کې تاسو ته ما دا وې چې کله موږ دا دعا کوو نو اولنې اللهم اغفر لحينا یا الله مغفرت وکې زمونږ د دې ژوندو چې دا څومره وکې مونږ ولاړ یو د جنازې نو مونږ ټول لحینا صیغه د جمع راوړله ځکه د جنازه کې چې مونږ ډېر کثیر تعداد سره ولاړ یا د دونه بره چې په درې تعداد چې نه دې ته جمع الفاظ استعمالیږي نو مونږ تاسو چې دا الفاظ کوو اللهم اغفر لحينا یا الله زمونږ د دې ژوندو بخښنه وکړي
زمونږ اعمال ټیک کې زمونږ سره د رحم معامله وکړي نو چې کله انسان د ګناه نه پاک شي نو د دې دعاګانې قبلېږي نو په شروع کې چې موږ تاسو ځان دپاره هلته په دغه کې دا الفاظ وایو اللهم اغفر لحینا زمونږ نفس پاک کې نو علما پکې دا ذکر کړی دي چې موږ تاسو ځان دپاره دا دعا له پیله په دې دپاره غواړو چې موږ د ګناه نه پاک شو الله سره د موږ د مغفرت معامله وشي ګناه نه پاک کړي نو اوس که د دې مړي دپاره موږ دعا غواړو د دا مړی موږ ته موجود دی نو زموږ خو د ګناه نه پاک شو چې الله موږ د ګناه نه پاک کړو چې د دې مړي دپاره کوم الفاظ موږ وایو نو الله یې بخي دا الله د میت په باره کې قبلی بیا وشاهدنا مونږ وایو مونږ د دې مړ متعلق دا گواهی ته پیش کوو چې یا الله مونږ حاضر یو او په دې کې مونږ الفاظ وایو چې کمال کسان میت په دنیا کې غائب دي نشته یا کم انسان وغائبنا نو دې کې د ټولې صيغې راجمع دي لاول مونږ ځان لپاره دعا غواړو او یا الله کچری مونږه چې څومره انسانان غایب دي او مسلمانان دي د هغې غایب مغفرت نصیب کړي د هغې ګناه پاکه کړي نو په دې الفاظو کې ګوره ډېرې دعاګانې زمونږ د خپل ځان دپاره دي نو اوس انشاءالله ټایم ختم شو آینده جمعه په دې کې بیا تاسو ته وروسته خبره کوم بیا چې دا د میت دا ترتیب د جنازې ختم شي نو بیا په دې مړي پسې مونږ دا دریمې کوو دا صلیختي کوو دا غمونه او دا فکرونه کوو دې به بیا تفصیلي بیان کوم نو الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو سره د مغفرت او د رحم معامله وکړي الله دې زموږ د ستاسو د ټولو ګناهونه معاف کړي الله رب العزت دې موږ د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین